چې یو سیز تا په قبضه کې وي ته به اک سیز په ګاک باندې خرڅې. یو سیز دې په قبضه کې نه دی اک سیز مخکې خرڅول ناجایز دی. مثلا ته ما خواله رالی زه دکاندار ما چې یاره جي زما فلانې موبایل پکار دی او ما سره نشته او زه تا ته وایم چې ټیک ده جي هفتې په ورځ به راته میلو شي 1,00,000 روپۍ باندې تا سره مې ګوره خبره وکړه په 1,00,000 روپۍ خبره ډن شوه ما سره موبایل شته نه بیا زه لاړم د بل چا نه مې موبایل راواغستو په 80,000 روپۍ باندې. نو داسې قسم بیع ناجایز ده دې ته بیع قبل القبض ویل کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. کله چې ته طعام یو څیز واخلې در هغې به یې مخکې نه خرڅی چې څو پورې به تا قبضه کړي نه حتی یقبضه در څو پورې چې به قبضه نی راغلی ته به یې نه خرڅی. نن سبا ټولې دا معاملې دي. مالجی د کراچۍ نه را روان دی پکې 2-3 ورځې شته او دلته ما د هغې خرید فروخت کړي مي چې مال رورسي بیا تقسیم کما زما قبضې ته لا نه راغلی مال به چېرته میاشت پس را رسي هفته پس به را رسي او ما دلته ټول خرڅ کړی دی. دې ته بیع قبل القبض وایي دا ناجایز ده او د دې حدیث پرو سره نن کو غور وکړي آنلاین کاروبارونه ډېر زیات شوي دي. زه په سوشل میډیا باندې تصویر ورکم د یو موبایل د لیپټاپ ما سره شته نه صرف تصویر مې ورکو چې بھئی دا موبایل مثلا ما په 50,000 روپۍ باندې زه خرڅوم دا صفاتو والا دی چې هغه کله زه پیش کما ګاک پې راشي چې دا ما ته په 100 میلیو شي چې په 45,000 باندې خبره ډن شي او موبایل ما سره شته نه چې په 45,000 خبره ډن چې د هغې نه پس لاړ شم د دکاندار نه موبایل واخلم په 40 باندې هغه په 45 باندې ورکړم نو دا پکې 15,000 ګټې ډېر خوشحاله چې څه ټایم کې تا عقد کولو سړي سره د خرید فروخت کولو قیمت ته طے کول هغه وخت کې دا ستا په ملک کې نه ستا په قبضه کې نه نو د دې مخکې خرڅول څنګه جایز شو. کم سیز چې ته خرڅوې د هغې دپاره شرط دا دی چې دا به مقدور التسلیم وي یعنی د هغې په حواله کولو باندې به ته قدرت لرې تا ته ګاک ووایي او اخلم د نه موبایل واله پیسې نو چې ته موبایل لاس سره ورکولی شي چې کم سیز باندې ستا قدرت نشته ستا په قبضه کې نشته د هغې مخکې خرڅول هم جایز نه دي. ها البته 3 صورتونه علماو د جواز لیکلی دي چې یو څیز ستا په قبضه کې نشته او ته مخکې ګاک ځان له جوړی نو 3 صورتونه جایز دي. نمبر 1 موبایلونه ما سره مثلا قبضه کې نشته او یو ګاک رالو چې ما ته د یو داسې صفاتو والا موبایل پکار دی نو زه ورسره د بیع وعده کولی شم چې یاره زمونږ مال را روان دی او دغه قسم موبایلونه شته ما سره خو لا فی الحال رسېدلی نه دی دلته نو لہذا تا سره مې وعده ده چې کله رو رسي نو اول به ته راشې د خپلې خوښې موبایل به دې اوچت کې او په حقه ورځ باندې به قیمت طی کړو نو دې ته بیع نه وایي دې ته د بیع وعده وایي. نو د بیع وعده کولی شي چې یو څیز ستا په قبضه کې نی او ته ورسره وعده وکړې داسې کولی شي. دویم صورت دا چې ته ورته ووایې چې بی دا څیز خو ما سره شته نه زه به د دکاندار نه د کپنۍ نه راخلم چې ما ته کپنۍ یا دکاندار په 100 پیسو باندې دا څیز راکو د هغې نه په 2,000 روپۍ به زه په تا باندې ګران خرڅوم دا 2,000 پکې زما مزدوري وي چې هغه راسره راضي شو نو بس بیع صحیح شو. اوس یو څیز ستا په قبضه کې هم نه دی بیع دې وکړه ورسره خو بیع وعده دې وکړه بیع وجود کې نه ده راغلی چې هغه تا ته وویل صحیح ده راواله د کپنۍ نه د دکاندار نه څیز راواخله تا ورته اول کې صفا ویلي چې دا به زه اخلم د هغه نه په 50,000 تا باندې به یې خرڅوم په 52,50,000 بالکل جایز شو. او چې کم څیز ستا په قبضه کې وي هغه بالکل ته په آنلاین خرڅولی شي په دکان کې هم خرڅولی شي خو د آنلاین کاروبار کې دا یو نقطه بس ذهن کې واچوه ځان سره ما آنلاین یو څیز خوښ کو موبایل مې خوښ کو فرض کا دا هغه سړي سره زما خبره وشوې په 50,000 خبره طی شوه چې کله یې ماله موبایل دلته را رسولو چې ما وکتو نو هغه موبایل او هغه تصویر کې د ځمکې او اسمان فرق و تصویر ډېر ښه ښکارېدو او موبایل ډېر زیات بیکار و. نو اوس دا مشتری چې کم دی دا اغستون کې
دته شریعت دا اختیار ورکړی چې دا ودې وروره چې تصویر کې د کم سیز ښودلی دی که نه دا هغه سیز نه دی دا کمزور دی زه نه اخلم دا واپس که نو دا واپس کویدلو اختیار شریعت الله د مشتری ته اغوستونکي ته ورکړی دی اوس دا نه ده وروره چا به ورسره پیغویمې کوي چې نه ما خو دغه دنیا نه راوړی دی آنلاین کاروبار کې به دا مسله ذهن کې ساتئ